الكريم أما بعد پرون واتس اپ باندې د یو عالم دین یو ویډیو بیان چې د جمعې د مزد مسلو باره کې هغه چا شیر کړ بیا ملګري په شکوک او شبهاتو کې نو هغې دا مسله چې چا تپوس کړو چې سنت قبل الجمعه د جمعې د مونځ نه مخکې سنت کول دا د صحابو نه ام نبی علیہ السلام نه او په حدیث کې د دې حکم نبی علیہ السلام نه لري کړی نو دا مذهب زمونږ د احناف نه دی بیا حضرت هغه عالم دین دا خبره کړې وه چې د جمعې د مونځ نه مخکې 4 رکعاته سنت ثابت نه دي او امام ترمذی حدیث راوړی دی او په هغې کې د علي صاحب ته ویلي دي او علي صاحب ویلي دي چې ما 4 رکعاته مونځ وکړو یا 4 رکعاتې کړې نو هغه صاحب دا ویلي دي چې علام حافظ ابن حجر دی حدیث ته ضعیف ویلی دی زمونږ جواب د احنافو او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مقلدینو د طرفه دا دی او دغه مسله کې زمونږ چې کوم مذهب دی د امام صاحب هغه دا دی چې جمعې د مونځ نه مخکې 4 رکعاته سنت دي بیا د جمعې مونځ نه پس 2 رکعاته سنت دي او بیا د هغې نه پس 4 رکعاته سنت دي و هغه صاحب عالم دین چې جمعې نه مخکې کم د چا 4 رکعاتو سنتو قایل نه دی هغه خو یو حدیث پیش کړی دی او زمونږ په مذهب باندې چې د جمعې نه مخکې 4 رکعاته سنت شته نو په دې باندې ډېر زیات احادیث شکر الحمدلله موجود دي د بعد د تحقیق نه زه لومبی حدیث پیش کو عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه كان يصلي قبل الجمعة 4 عبد الله ابن عمر صاحب نه روایت دی چې هغه د جمعې نه مخکې 4 رکعاته سنت کول لا يفصل بينهن بسلام او په دې منځ کې به په سلام سره جداوالی نه راوسته یعنی 4 به یو سلام سره کول ثم بیا به بعد الجمعه پس د جمعې نه رکعتین 2 رکعاته به کول ثم 4 او بیا به 4 رکعاته کول اسناده صحیح د دې سند صحیح دی او دا حدیث په تحاوی شریف کې امام تحاوی راوړی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 198 باندې بل حدیث دی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي 4 نبی علیہ السلام حضرت ابو هريره روایت کوي په مصنف عبد الرزاق کې او په مسلم شریف کې دا حدیث ته موجود دی مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 288 باندې دا لہذا دلته نبی علیہ السلام فرمای چې څوک تاسو کې مونځ کوي بعد الجمعه د جمعې نه پس فليصلي 4 رکعات دي کوي اوس براشو د امام ترمذی طرف ته قال ابو عيسى عن عبد الله بن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعه 4 وبعدها 4 عبد الله بن مسعود دا روایت دی عاصم صرف د حضرت علي صاحب قول ذکر کړی او به پیراد د حافظ ابن حجر د علي صاحب په قول کړی او دلته ترمذی کې دا قول د علي صاحب نه هم مروي دی او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم نم دی قال ابو عيسى امام ترمذی ابو عيسى وای چې عبد الله ابن مسعود نه روایت دی انه کان یصلی چې نبی غیبا مونږ کولو قبل الجمعه جمعې نه مخکې 4 رکعاته وبعدها 4 او د جمعې مونږ نه پس به 4 رکعاته کول اوس هغه د غیر مقلد عالم دین هغه حدیث طرف ترازو وروي عن علي بن ابي طالب انه امر ان يصلي بعد الجمعه ركعتين ثم 4 چې علي صاحب نه روایت دي چې هغه حکم وکړو چې تاسو مونږ کوي چې مونږ دیو کې که څوک مونږ کوي د جمعې نه پس 2 رکعاته ثم 4 بیا 4 کوي نو دا د بعد دي د قبل هغه نور حدیثونو نه ثابت دي اوس که د علي صاحب په دې حدیث کې د قبل الجمعه ټکي وي او قبل الجمعه غي ویلو چې نشته نو د علي صاحب نه که تاسو شوی دی یا روایت د علي صاحب راغلی دی نو د علي صاحب نه روایت د بعد الجمعه راغلی دی چې د جمعې نه پس تاسو 2 رکعاته کوي ثم 4 بیا 4 کوي نو که ته وګورې امام ترمذی مخکې قبل الجمعه راځي 4 عبد الله ابن مسعود سره هغه نه زموږ د مخکینی سنتو دلیل ثابت شو او د علي صاحب چې دا غیر مقلد عالم ورته وي چې دی
دا حدیث ضعیف دی. نو دا ضعیف حدیث باندې خو زموږ مذهب ثابتېږي، ته دې څنګه خپله مذهب ثابت دی لہذا نه ثابتېږي. نو دا هم زموږ په مذهب باندې دلیل دی چې 2 رکعاته به وکړي بیا به 4 رکعاته وکړي. بل حدیث عن حرشة بن الحر أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها. حرشة بن حر وی چې عمر رضي الله تعالی عنه به مکروه ګڼله چې د جمعې د مونځ نه پس صرف 2 رکعاته وکړلی شي، د هغې په شان 2 رکعاته مکروه دي. بل حدیث دی عن ابي عبد الرحمن السلمي قال كان عبد الله يأمرنا، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه مونږ ته حکم وکړو ان نصلي چې مونږ لمونځ کوو قبل الجمعة جمعې نه مخکې 4 رکعاته یعنی سنت، وبعدها او د هغې نه پس 4 رکعاته حتى جاءنا علي، تر دې چې حضرت علي زمونږ خواته راغی تشریف یې راوړو. نو فامرنا هغې مونږ ته حکم وکړو ان نصلي بعدها چې د جمعې نه پس د جمعې مونځ نه پس رکعتین 2 رکعاته اول کوي ثم 4 بیا 4 کوي. اسناده صحیح، د دې سند هم ټیک دی. مصنف عبدالرزاق ذکر کړی دی. وعنه قال علم ابن مسعود الناس أن يصلوا بعد الجمعة 4 فلما جاء علي علمهم أن يصلوا 6. دي روايت کې عبدالرحمن السلمي نه عبد الله بن مسعود وی مونږ ته چل ښودلو، خلکو ته چل ښودلو، خلکو ته تعلیم ورکولو ان يصلي چې دې مونځ کوي د بعد الجمعة جمعې نه پس 4 رکعاته. فلما جاء علي دغه دوران کې علي صاحب راغی علمهم او هغه چې علي صاحب راغی نو هغې خلکو ته ووی چې ان یصلو چې تاسو کوئ 6 رکعاته کوئ. طحاوي شریف ذکر کړی دی اسناده صحیح. عن ابي هريره مرفوعا من كان مصليا يوم الجمعة فليصلي قبلها 4 وبعدها 4. دا اوس د ابو هريره صاحب چې جمعې نه مونځ نه مخکې 4 رکعاته دي او جمعې مونځ نه پس هم دي. وعن نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة فيصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله عليه وسلم كان يفعل. عبد الله ابن عمر وی چې كان ابن عمر هغه به اوږد مونځ کول يطيل الصلاة قبل الجمعة جمعې مونځ نه مخکې ويصلي بعدها ركعتين في بيته او د جمعې مونځ نه پس به 2 رکعاته کول په خپل کور کې او فرمایل به يحدث ان رسول الله عليه السلام كان يفعل ذلك چې نبی پاک عليه السلام به داسې کول. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 وبعدها 4. زبردست حدیث دی. جمع الفوائد کې په حواله د طبراني کبیر سره هغه داري چې عبد الله ابن مسعود فرمای، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای یعنی ابن عباس كان رسول الله چې رسول الله عليه الصلاة والسلام با يركع قبل الجمعة 4 4 رکعاته سنت 4 رکعاته سنت د جمعې مونږ مخکې کول وبعدها او دا غینه پس به 4 بیا 4 رکعاته کول. لهذا زموږ مذهب واضح دی او دغه صاحب چې کوم حدیث د علي صاحب پیش کړی نو هغه غلط پیش کړی دی، هغه حدیث هم زموږ په تایید کې دی. همدغې سره متصل ابو عیسی امام ترمذي رحمت الله علیه د عبدالله ابن مسعود نه د جمعې نه مخکې کوم 4 رکعاته دي هغه حدیث یې پرې راوړی. وما علینا الا البلاغ.